الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء عظام او د مالکن د دې علاقې کی تیاړې او د ګردو نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، السلام علیکم. تاسو بیانات واوریدل د علماء کرامو، الله دې د هغوی په علم عمل کې نور هم برکتونه واچوي. په اختصار سره یو څو خبرې کومه. یخنی دا بار مرګري ولاړ دي، نو ما ته د هغوی هم احساس دی. خیر دی تاسو مجمع کې څومره چې نږدې نږدې شئ نو خیر دی، تاسو دا هم یخنی به ختمه شي او بار هغوی ته به هم ځای وشي. بار په سوړ فرش ولاړ دي. رونو ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې یو محنت جاری دی، علما لګیا دي، قرا لګیا دي، دی امت ته د پیغمبر وارثان تیاری او هغه پیش کوي. څوک لګیا دی نورانی قاعده د هغې تعلیم ورکوي، څوک د ناظرې، څوک د حفظ لګیا دی، څوک د تجوید، څوک ترجمه، تفسیر، سور لګیا دي، احادیث، اصول احادیث، فقه، اصول فقه، صرف، نحو، منطق. دا ټول د دې مقصد د پاره چې دا علما تیار شي، قرآن او حدیث زده کی او د امت رهنمایي وکړي. او امت کی هم دا سے خلق شته الحمدللہ
چې هغه خپل د زړه غوښې د ځان نه جدا کی او دې ته یې کینئ، د کور نه یې لرې کی او دین ته یې وقف کی. خو دا قرباني ګرانه ده، خو دا قرباني چې چا پیش کړې ده تاریخ گواه دی الله رب العزت د داسې خلقو ډیر لوی قدر کړی دی او الله رب العالمین ته نکار اغستی دی. ګورئ یو مور د هغه بچی تربیت چې پلار وفات شي، یو کونډه زنانه او معصوم بچی ورته پاتې شي، نو داسې مور خو دې معصوم ته ژوند تیری دا یو لمحې د پاره د خپل سترګو نه نشي جدا کولی. لیکن کله چې مور په خپل زړه باندې کاڼې کیدي او ځان صبر کی د خپل بچی نه او دا وایي چې زما بچی د عالم ربانی جوړ شي، د امت د پاره رهبر او رهنما وګرځي، نو کله چې مور داسې بچی وقف کی نو هغې ته په عالم کې یادیږي، هغه ته ویلې کیږي امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله. بیا داسې قوم د پاره داسې ملغلرې او داسې جواهرات تیاریږي، هغه د قوم رهنمایي کوي. ما نن ډیر لوی تعداد په دې مجمع کې وکتو چې بلا ځوانان دلته ناست دي او بلا ځوانان بار ولاړ دي، او تاسو ته پته ده خاص کر د مشرانو سپینګیرو ته به ډیره ښه پته وي ته د ژوند ټولو نه قیمتي او د ټولو نه اعلی دور چې دی دا د ځوانۍ دور دی. داسې ده او که نه ده؟ یو بوډا ملا کږه شوې داسې ټیټ پراو امساو سره ده، د هلکانو چې کتل دی داسې په رکوع کې پره دی ټیټ، نو تپوس دی کې بابا څه دنه روک شوي دي څه ګورې؟ هغه بچی ځواني رانه روکه شوې ده، ځواني ګورم. نو ځواني او د ځوانۍ دا دور د دې نعم البدل نشي، دا دومره قیمتي دی. الله انبیاء چې مبعوث کړي دي نو په شباب کې ځوانانو تاریخ په عالم کې انقلاب چې برپا کړی دی دا ځوانانو برپا کړی، او چې کله سړی سکولی شي په یو ژوند کې په کم حصه کې نو هغه ځواني ده. همدغه وجه ده چې نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله نصیحت کوي نو څه وایي؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. انسان واورا پنځه سیزونه غنیمت وګڼه، د پنځو سیزونو نه مخکې سو خبرې سو سیزونه غنیمت وګڼه، پنځه سیزونه غنیمت وګڼه د پنځو نه مخکې. نو په دې پنځو کې اول نمبر وی شبابکا قبل حرامک، ازوانا ځواني دی غنیمت وګڼه قبل حرامک، د بوډا والی نه مخکې. الله ځواني درکړې ده، د دې ځوانۍ د قدر وکا قیمت وکا او پیژنا، د دې قدر دانی وکا قبل حرامک، د بوډا والی دراتلو نه مخکې چې کله بوډا شوې د لاسونو هغه طاقت ختم شو، هغه رپېدل شروع شو، لینګي دي پر پیدو شول، ملا دې کله راټیټه شوه، بیا کول غواړې نو بیا کولی نشي. اوس دې په رګونو کې تازه وینه ده، طاقت دی، سینه کې دې زور دی، نو د دې ځوانۍ قدر وکړه. قدر یې څه دی؟ دا ځواني دې په دین ولګوه، دا ځواني دې د الله په بندګۍ او په عبادت ولګوه.
دا ځواني دی د دین د ترقې د پاره استعمال کا، دا ځواني دی د مؤمنانو د خدمت د پاره ولګوا، د ځواني کې د اسلام داسې یو خدمتو کا طول عمر کائنات دنیا یم یاد ساتي او تابم ارمان وی جولې داس کارو کا دا آغا ځواني شاعر وی در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شور پرہیزگار، پزوانی کی توبہ کول داد پیغمبرانو شیوہ بیا پا بوڑا والی کی خود ظالم شرم خانم پرہیزگار شی، کلا چی غوگونا اوریدل پریدی سترگی لیدل پریدی اڈوکو کی طاقت پاتی نشی، نو بیا کتا ټوخ ټوخ کای او ناسی چې اوس ما بس توبه ده زه اوس نه کوم، نو اوس ته کولی شي څه کولی شي؟ مشران به نه خفه کېږي زما په دې خبرو، زما مخاطب چې دي دا ځوانان دي چې د دوی دا عمر ډیر قیمتي دی او که چا وپېژن افسوس چې نن د ځوانۍ دا قیمتي وخت ځوانان په ډپریشن کې تیر کی، او بھائی دا په څه کار اخته ہے؟ ځواني ځان له په ټینشن کې تیره کړه. زما په دې مقصد به دا ځوانان رسېدلي چې زه څه ویل غواړم چې ظالمه دومره ښایسته د عمر حصہ تا په ټینشن او په ډپریشن کې تیره کړه چې څه د کولو وخت دا به دغسې تیر کی. راپاسا جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. ځوانۍ کې سوکا دغه نه ختمېدو والا ژوند دپاره مسافر چې کله سفر اراده کوي هغه سهار په تیاره کې پاڅېدلی چې ځم سفر راته پروت دی، نو تاسو ته ډېر کار دی. نو ما حدیث کې اوله جمله ویلا پنځو څیزونو کې چې اغتنم خمسا قبل خمس پغې کې شبابک قبل حرمک، او ځوانا کله د قیامت ورځ راشي د ځوانۍ لا تزول قدما ابن آدم، د ابن آدم قدمونه به د خپل ځای نه تر هغې پورې نشي خوځېدی حتی یسأل عن اربع وفي روایت عن خمس، چې تر څو پورې د پنځو سوالونو جواب دی نه ورکړی پاغو پنځو څیزونو کې وعن شبابه فيما ابلاه، چې اے انسانا ځواني دی پس کې خاوريري کړي وا، ځواني دی پس کې تیرا کړوا. چې ته دا وای چې الله د جن قیمتي لمحات ځواني وا او الله ځواني میں پاکیزه ستا په عبادت کې تیرا کړي وا، خون بکئی که نه بکئی؟ نو د دې تپوس بدر نکیږي او دا دومره اهمیت ته د الله د حبیب پنیز د ځوانۍ چې د الله حبیب وی چې ځوانان او ځواني د هغه قیمتي مرحله ده چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اللہ و دا قیامت پرزی دا عرش سورے ورکی، دا عرش دا لاندی دا سوری لاندی با وہ قسم خلق راجم کی پاغوو کی یو چی دے شاب نشعا فی عبادت اللہ، آغا زوان دے چی آغا خپلا زوانی چی دے پا دا اللہ پا عبادت کی تیرکڑی. گورے سمر مقام دے شاب نشأ فی عبادت اللہ،
هغه ځوان چې هغه خپل ځواني د الله په عبادت کې تیر کړی. او د بخاری حدیث ده چې ان الله يحب الشاب، الله د هغه ځوان سره محبت کوي چې یفنا شبابه فی عبادت الله، چې هغه خپل ځواني فنا کړی وي، ختم کړی وي د الله په بندګۍ کې. دا عبادت خو بوډاګان هم کوي، خود ځواني ذکر خاص دی چې دا د لاپرواهي عمري، دا د شیطان د حملو عمري، او دا د انسان د ګناہوں طرف ته د ډیر میلان عمر وي. د خواہشاتو تکمیل کول غواړي، د خواہشاتو یو برمار وي د پسړه د په دماغو کې هر ورځ وسوسې خیالات را رواني. خو چې کمزور پدې هر سبا د خپکی دي او د الله بندګۍ ترا مخکې شي، د دن الله کار اخلي. یقینو کوي حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا آغا ځوان دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چې ما د معاذ نه زیات خیسته لباس والا بل څوک نه دی لیدلی. دومره خیسته نفیس لباس، پاکیزه او خوندور لباس او خیسته ویښتې پریښي دي. په څو کالو عمر کې ایمان راوړل؟ 18 کالو. دا د خاص هغه جوبن ورته وایي. دا 18 کالو نوجوان دی، ایمان راوړی. او د 20 کالو په عمر کې زما د استدلال تا دا 18 کالو په عمر کې د ایمان راوړی، د اسلام قبول کړی دی. او د 20 کالو په عمر کې د یمن قاضي ګرځولې پیغمبر. کله چې د یمن ته لېږو نو د عمر سو 20 کال. الله اکبر. نو 20 کالو چې ځواني خایسی زوری پکې، نو زار د الله د حبیب نه چې نباز او طبیبو کنه صحیح طبیبو نو چې لیږي. نو معاذ چې کله رخصتۍ نو معاذ جاړي. نبی علیہ السلام ورته وی سور شپسر لې کېناو او د اسیا د وخغه پړې د الله حبیب پلاس کې نیولې. شاګرد بره دے، استاد لاندې پیادل روان دے. ونت میل میں تا رخصتو کله چې د مدینې نه داسې بهر کو وی یا معاذ لعلک تمر بقبری او بمسجدی هذا. اے معاذ کہ دیشی کالت راش مدینے تو زنیم ستا گزر وشی تزما د قبر او زما د جماعت په مخ تیریږي. فبکا معاذ، معاذ په جړا شو. لکه دا یو الوداع وا، خو یو جمله ورته وی چې یا معاذ اتق الله حيث ما كنت وأين ما كنت. اے معاذ ہر چرت چی پا ہر حالت کی چی اتق اللہ دا اللہ نے یرساتا تقوازان کی پیدا کا. دا معاذ دے معاذ سوئی لگ دا تعارف در تکوم وی دا اللہ حبیبی اور از جماعت کی دا لاسنونی ولم اور آتوی چی واللہ انی لأحبک یا معاذ. اے معاذ پا اللہ میری قسمی ز محمد استا سرا محبت کو ما صلی اللہ علیہ وسلم. ولی بنکی چی غزوانی وقف کردی دا دین تا، زوانی پا دین لگو لی دا ویزستا سرا محبت کو. بیاورتا ہوئی اوسی کا یا معاذ. اے معاذ تا یو وصیت کو ما اگر صدے اللہ تدعن دبر کل صلاة کلچ مزو کی
نو دا کلمات در نچرت پاتی نشی اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اللہ اکبر. دا در نچرت پاتی نشی. ما عرض دا کو چستاسو دا زندگی بہترین دور زوانی دا پا دین باندے ہو لگوئے ایو دانا راشد تزوان خیمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا اللہ حبیب وفات کی گی دا عمر سوار لسکال دے سو بالکل نوخیز زوان خود دا زوانی دا سے ولا گولا پا قرآن دا سے کنا چه دا سوار لسکالو الگتے زوان او د بدریین صحابہ برابر کے نہیں حضرت عمر دا نہ دا چا محنت کڑے دے اغل اللہ مقام ور کڑے دے نو چرتا دا سوار لسکالو الگ او چرتا دا بدر صحابہ نو غی اعتراض ہمو کو بازو چا امیر المومنین دا زمان دا زامنو نوم کشر دے او تے دے زمان سر برابر کے نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نوی دا ما نہ دے کے نولے دا قرآن علم ستاسو برابر کے نولے